روان دی دا نشه کوي ها مولیان وی منبر باندې کېناستو موږ اپریشن یې وشو ښه واپس نشه کړی راویستی دی دا د عمران خان حکومت دی دا صحیح دی قسم به خدای که نه 14 چارزام کې که نه د وړو بورې بدله چا وړي د لګانو تاسو عمران خان له ووټ ورکوئ کنجرانو عمران خان زنده باد گو نواز شریف گو تاسو ښځه د لګانو غیم کنجرانو یو راته ویده شه مې ولې وجنې مې څه میډم اے میډم دا څوک دی اے میډم پنجابي ډاکټر راځه ماره لږ اوپر وړه راځه وړم زر وړم دا زر وړم هغه لاړه روړي تو هغه خوا لا ونه ستن وی کنه پنجابي ته ستن وی زما ودو واستان یاره دا اوپر وړي وای ته دې لا مرچ اوپر وړه چپ چپ سر را غردي کې خپل مسلمان تر کفته راغلي السلام علیکم اګافي دا مسلمانان غرابانه وګڼي ته غرابانه کاوه مې مته وی کاوه مې درولې تا وام چپ روزي خوري قرغان غرابا مالو برا دا ډول روزي 400 دی 400 دی خو په سوالات تباہ باقي ټول رشوت خور دي هغه بیزتی ډاکټر راته وایي دلته وده شه دا د څنګه نو دې طلاقې ما دستان والی زما راته روزې خو نو چې زه یې معاف کولم راشه چې څه نمازه ټایم دی راشه جومات ته ده زما خو یارې کنه یار زه خو به یم درسره ما راته کوی وي چې ته زما پلار یې یار ډاکټر وی 15 منټه دی وشي وی دا خوراک راوړي زما یخني شوې ده او لاړ شه په منډه ما د یخ اوبه د اورې ښه د اورې صحیح ده زړه مې چوي بس ها صحیح ده دا ولې راوانې احسانېږي نه خدای شته چې ګیرې که د بوسسکۍ به جوړوم صحیح ده روز کاروبار ولې نه ډېر موږ وینو ستا لپاره حاضر یو نه زما وینه زه نس کوم زه ناور نه یم هغه به سره وړم درځه بالا اوپر انګور زره وړم انګور ډاکټر وی اوبه بنس کی دغه باس ته ووایه باس ته چارته دې کس چې ستا انډیوال دی هغه وایي چې انګور راکړه کې نه وایي من را 60 تنه راغلم څه به ورته وایي بس همدغه څه ته 15 منټه وده شه هغه وایي چې وده شوی نه نو هغه نه مخکې به رسنه ورکړي او نه به خبرې کوي كل نفس ذائقة الموت من ربك لوی ماموري تبا زمانہ بیلا پاک کور کې ناشته او بدلت بیا پکو زما خبرې مو کوه خبرې مو 15 منټه وده شه زما څه چیز باندې خبره نه کوم روزه به نیولې رسا راغلا نه ډاکټر وایي یک ساعت وده شه 15 منټه صرف 15 منټه وده شه بس 15 منټه وده شه چې کور ته ځي بس خبرې به سره نه کوي یو کس نه خبره را سره مو په چهره نه اوري ځان بچو زم دلته سره دا په خپل 15 تر مازن کې هغه ور 15 یو منټ وده شه صرف یو منټ سترګې پټې کو چا سره خبرې مو کوم زما چې روړم دا لاله ورکا تر ما زما د مینې کوروان کو الله دې خپل کورونه روان کړي